بسم الله الرحمن الرحيم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين صدقت يا رب العالمين. الله رب العزت فرمائے مخکې آیاتونو کې تیر شوي چې وما اوتیتم الله رب العزت فرمایي هغه چې تاسو ته درکړل شوي د دنیا نه به لږ شانتې څیز دي معمولي دومره اوس الله رب العزت د هغې یو مثال ورکوي او مثال دی د بني اسرائیلو په یو فرد سره چې د هغه نوم قارون نو په هغې سره الله رب العزت یو مثال ورکوي. الله رب العزت فرمایي إن قارون يكنن قارون كانوا من قوم موسى دا قوم دا موسى عليه الصلاة والسلام وكان ابن عم أو داود الترزوي دا موسى عليه الصلاة والسلام. قارون جريدا دا موسى عليه الصلاة والسلام دا ترزوي دا موسى عليه الصلاة والسلام دا والد مبارك نوم عمران او دا غبیا دا یعنی د نیکنوم د موسی علیه السلام قاحس او دا هغه د پلار بیا نوم لاوا بلاوي سره وغیره چې کوم مشهور دي او هغه زوی د یعقوب علیه السلام. دغه شان د قارون د پلار نوم یسحر بن قاحس دغه د پلیګه کې راوځي. إن قارون يكينا قارون كانوا من قوم موسى دا قوم دا موسى عليه السلام ندد ترزوي او تفسير ابن كثير والا وی چې د خپل نوم منور قارون لقب او بیا د موسی عليه السلام او د هارون علیه السلام بس چې په تورات څو زیات عالمان وغه قارون دې ډېر پوه عالم وي. فبغى عليهم نبذدو بغاوته خلاف د موسی علیه السلام د خلاف عمر ما د قرآن درامه دو بغاوته خلاف د موسی علیه السلام. الله وی وآتیناه ورکړو موږ ته من الکنوز د خزانونا ما دومره اندازې سره ان مفاتحه چې یقینا دا چابیان د خزانو لتسقل ډېر درنې دي بالعصبة په یو جماعت باندې اولی القوة چې صاحبان د قوت دا قارون دومره ډېرې خزانې وي چې یو جماعت باندې د هغې چابیانې اوچتول درنې وي. والله رب العزت وایي چې عام جماعت نه عامه ډله نه اولی القوة چې صاحبان د قوت خو مضبوط خلک وغي به جماعت دلته عصبه ټکې راغلی دی. نو بعضې علما وایي چې عصبه د 10 نه حکمو ته نه شي ویلی خو د 10 نه واله تر 40 کسانو پورې راځي. نو د 10 نه واخله تر 40 پورې کسانو مطلب دا چې دی کې هر څو راشي هغې کسانو به صرف چابیانې وي چټولې. نو ته وایې چې تعلیم یې څومره وي او پکې خزانې څومره یوه او بعضې علما وایي چې نه 70 کسانو به دغه نشو اوچتولی چابیانې د دې صرف نشو اوچتولی دومره مال ورسره. اذ قال له قومه هر کله چې وویل دته قوم دلو لا تفرح تکبر مه کوه
ان الله یقینا الله رب العزت لا يحب الفرحين نخوا افریقا کبر قوم ورته اوس چونکې د سره خو پیسې راغلې خشوع مو لومبنی درجې شو کتاب البخلا دا یو کتاب دی په هغې کې راغلي دي وایي دومره شومو چې روټۍ به یې کله خوړله نو اکثریت به یې ترکاري چې ده د روټۍ د پاسه ځان ته یې کوي وایي ترکاري به یې ځکه په پلیټ کې نه اچوله چې دا پلیټ کې ترکاري واچه نو دا پلیټ به بیا وینځل غواړو دې له د صابون ضرورت وي او دا خو به بیا زړېږي نو نوی پلیټ به بیا وشته غواړي دومره شو زمن دا یې بخیل دی نو دومره شومو د ظالم دی په چت باندې به یې واړه نه پرېښودی زمونږ دا واړه نه پرېږدي که نه هېڅ دی نه څوک کورونو کې چا کوټه ته راغلی وله به چې سر یو سر کې ودرېد دیګه به یې ورکړه هغه سر ته به یې وویشته اوس جومات کې ووایي تاسو واړه دا چل دی ګزاره کوي دا خو واړه دي دي باندې روانې کوي شاه شفلي د امیر رحمه الله بچي نو ماشومان دي یو پیره خپل مرید ته ووایي وایي ته داسې وکړه چې خپل زوی راوله وایي بچي دې شته ورته یو څه ماشوم زوی دې یا لږ ځان سره راوله ماشومان یې ډېر خوښ و فطرتي کار یې چې ماشومان نه دی ماشومان خوښ هغه ځان سره زوی راوسته خو شاه شفیع تانوي صاحب خو څه د پاسه 1400 کتابه لیکلي دا حدیثو میدان کې محدث دی د پیرې مریدۍ په میدان کې لوی پیر دی په هر میدان کې د هغه ځان له کتابو تر دې چې د هغه په خوشخطۍ کې کتابونه شته د ژوند په آدابو په هره مسله د هغه کتاب دی فتاوي اوس هغه پوهېدلو چې وایي ته به څه کېږې نه او زه چې زموږ ته به هغه کار کېده دا خو اوس سبا ماشوم هغه ځان سره راوسته شاه شفیع تانوي رحمه الله ورته کتل چې پلار به یې څه کول زوی به یې هغه کول لګیا او چې کله شاه صاحب یې ځان ته لیکلو چې کله رخصتېده نو هغه ورته وایي شاه شفیع تانوي رحمت الله ابنانکیه وایي جي وایي تا ته خو ما ویلو چې ځان سره خپل ماشوم راوله بچي حساب دا دی که نه وایي دا خو تا پلار راوستی دا خو د بچي نه دي دا خو ستا پلار د ماشوم په فطرت کې بدایي چې دی به کله باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د لمونځ مبارک او حسنین په املا باندې کېناست انته اوس ډېر افضل دی رسول الله صلی الله علیه وسلم حسنین به په املا کېناست رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله په اوبو مبارک اوچت کړی اوس خلک چې ماشومان اوچت کړي وایي دا د ښځو کار کوي نه د ښځو کار دا نه کوي د ښځو کار چې دا ګیره وایي دا کوي دا میکپ چې کوي دا کوي دا د ښځو کارونه کوم د ښځو کارونه ورته نو خبره دا ده چې د شمیم 1 نمبر په ختمه وه اوس دته دولت خو میلو شوي ولې بیا د به ورسرې چې د مختلف هیلې حربې کولې سباني سبق کې به هم راشي ممکن دی الله وایي وابتغې دې قوم ورته ووایي لټوه فیما په هغه څه سره آتاک الله چې درکړی دی الله تعالی تا ته تعالی چې الله رب العزت کوم مال درکړی په هغې سره لټوه څه الدار الاخرة کور د آخرت آخرت کور ځان له سم کړه ولا تنس نصیبک او مهیروه حصه خپله حصه مهیروه من الدنیا د دنیا نه واحسن او نیکی کوه چا سره کوه الی خلق الله د الله د مخلوق سره نیکی کوه تکبر مه کوه د الله د مخلوق سره نیکی کوه تکبر د لویې د سعادت دا د الله رب العزت خاصه او دا چې بندگان په ځان باندې د لویې داسې شروع کړي نو الله یې تباه او برباد کړي دنیا یې ډړه شي آخرت یې ډړه شي ورته وایي چې واحسن او نیکي کوه الی خلق الله مخلوق د الله سره کما احسن الله لکه څنګه چې نیکي کړې د الله رب العزت الیک تا سره ښه کوه د خلکو سره لکه څنګه چې تا سره الله ښه کړي یا کما چې نو دا تعلیلیه ده واحسن او ښه کوه کما نو یې اس احسن ځکه چې
خکړي دی الله رب العزت الیک تاسو ولا تبغي الفساد او ملګه او فساد د دولت په وجه فسادونه مکه او په ارض پس مکه کې ان الله یقینا الله رب العزت لا يحب المفسدين نحو الفساد الله رب العزت چې محبت دا د فساد کوونکو سره نه ساتي قال ويل ورته قالو مستور تسوي انما یقینا په خبره ده اوتیتو چې راکړې شوی دی ماته هغه چې ملو شوی دی ماته على علم نه په سبب د هنر زمانه على علم عندي هغه زمانه علم د وجې زمانه هنر د وجې زمانه مهارت د وجې کما سره هنر نه وي ماته بچری مال نه وي او دا مال څه په نه راکړي اولم يعلم الله مستدا هنر د دسش علماء لیکلي یو بچا لیکلي دي کیمیاګر د کیمیاګر د سمورات وي د بل تعلیم او د سپینو نه چې دي سونه جوړول علامه ابن کثیر رحمت الله علیه فرمایي دا سیده کمزور خلکو خبره ده د تعلیم او د سپینو نه سره جوړول دا کی ودا صرف کرامتن کی یا معجزتن کی د حیات بن شریف رحمه الله متعلق راضی د بخاری شریف ثقه راوی اغا ډیر زیات غریب او مقبول کې بیچری فائدې لري غربت او جامع و غیره ظاهرا بدن الله ډیر مزیدار او جامع به ډیر سمې چوري پاک یو ورځ جمعات کې ناس او بلاله تیرې چې سره رادن نه کدي ناس د بس عادت نشه د دیوی حیات بن شریف رحمه الله وی مسافر یم وی سوالګر نه یم ما چې کوم کاروباري سوالونه ولري هغه بشان نه یم خو مات می ضایع شم بلا راکی او زه دا یقین نه لرم چې زه به کور ته داسې ورسم خپل علاقې ته نو که څه امداد دې را سره حیات بن شریف رحمه الله ورته داسې وکتل ورته وی زه د لړ شدغه دغه کې د خښتو د ټوکرې پرتې یو ټوکړه دې راواله د جومات دې ور کې هغه راواغشته نو هغې داسې لاس کې ونیسلو الله ته یې لاس چت بخاري شریف امام بخاري صاحب د هغه نه روایت رانقل کړي هغه ته ثقه راغلي ډېر لوی مرتبې والی انسان خدای پاک داسې لاس چت کوي خدایه وایي دا ته پته ده چې زما په خپل کور کې لوږه تېرېږي او د څو ورځو تېرېږي چون کې د زما ظاهرا دی لوړال ته وکتل زما جامو دی وکتل او مسافر دی نو د دې خفق نه ول سره زر جوړ کچې د بیکار روان شي الله رب العزت سره زر جوړ کړه ته یو ځان شي په روان ته په خپل مو کې لوګي نو کرامتن معجزتن بعض سيزونه کی لکه تاسو د حجاج او خبره مو دي چې وکاري باندې دې تاجر او پتا تجارت کې الله مهارت ورکړو د ګډارې وغیرہ دغه سیستم هم ورسره علماء لیکل نو په هغه کې ډیر زیات مال ګټل دا هغه د وجې د تکبر بیا اخري انتها ته رسیدل اولم يعلم الله رب العزت فرمایي چې خدا خبرو کړه چې دا زما د مهارت د وجې ماته پیډول الله وي تو ورته وایي اولم يعلم آیا دې کوی شوی نو دې کوی نو ان الله یقینا الله رب العزت قد اهلك هلاكل من قبله مخکدنا الله هلاكل مخکدنا من القرون د امتنا من حقص هو اشد چې هغه ډیر سخت ډیر مضبوط منه ددنا قوت او قوت کې الله رب العزت ددنا مخکې داسې حالت هلاک کړو چې هغه ددنا زیات مضبوط او قوت کې د دې تاسو نشته واكثر جمع او ددنا زیات د جماعت په اعتبار سره او ډیر جماعت په ولا يسألوا سؤال بنش کول عن ذنوبهم د ګناهونو د دوی المجرمون د مجرمان د مجرم په دنیا کې ولې الله تاسو نه کافر نه الله تاسو نه په دنیا کې په اختیار ورکړي قیامت کې به تاسو ان قارون یقینا قارون کان من قوم موسی د قوم موسی علیه السلام فبغى عليهم سرکشی وکړه خلاف ددو
وآتیناه او ورکړو دته من الکنوز د هر قسم خزانونا او ورکړو دته من الکنوز د خزانونا ما قدر اندازې باندې ان مفاتيحه یقینا چابیان د خزانو لتنو اغدرنی دی بالعصبتی فیو جماعت باندی اولی القوتی چی صاحبان دا قوتو اس بها وقت قال لہو چگویتتا قومه قوم دلو لا تفرح تکبر مکوا ان اللہ یکنن اللہ رب العزت لا يحب الفرحی نخوخوی تکبر کون کی نو ڈاکٹر مسعود عثمانی کراچی گمراه هغه یو کتاب ولیکو د حضرت علامه یوسف بن نوری رحمه الله خلاف ګرګې چراغ ولیکو د علامه یوسف بن نوری رحمه الله خلاف او جون کې د سبقونه په بنوري ټاون کې وروسته بیا گمراه شو استاد محترم مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد زبردین صاحب رحمه الله تعالی رحمتا واسعه هغه ټیم سره کتاب لیکلو دا او خلاف بیا کراچی کا دجال په جواب ګرګې چراغ او هغه کې دا آیات لیکلو چې ان قارون کان من قوم موسی فبغى عليه چونکه قارون د موسی علیه السلام د ترزیو بیا گمراه شو دغه شاندن په نورګام کې سببونه ویلي ته گمراه شو وابتغي لتوفيما دا غسنا فيما بحبس سرا آتاك الله چې درکړي دی الله رب العزت تا الدار الاخرة کور د آخرت ولا تنسى لټو بحبس سرا چې درکړي دی الله رب العزت تا کور د آخرت ولا تنسى مهروا نصيبك برخبلا من الدنيا د دنیا واحسن او نیکی گوا چا سره مخلوق د الله سره کما احسن الله زکه مرجی تعالی زکه چې نیکی کړی دا الله رب العزت الیک تاسرا ولا تبغي الفساد او ولا تو فساد ترى في الارض فزمکی ان الله یقینا الله رب العزت لا يحب المفسدين نخو قوی فساد کوونکی قال نویلو انما یقیناً بها خبر دادا اوتیتو اغا چورکلی شوی دی قارون تا یعنی دیو دی چی مادا جی سراکلی شوی علا علم عندی اغاو بمہارت زما باندی اللہ وی اولم یعلم آیاتی نقویدو ان اللہ چی یقیناً اللہ رب العزت قد اہلکا یقینا الله رب العزت هلاك کړو من القرون من قبله مخددنا من القرون جماعتنا امتنا مخددنا بلا جماعتنا هلاك کړو هو چې دا جماعتنا اشد ډیر مضبوط منه ددنا قوتا وقوت کې هغه ډیر سخت ددنا د قانون په قوت کې په مالی اعتبار سره او په جسماني لحاظ سره واکثر ډیر زیات جماعت د جماعت په اعتبار سره افرادی لحاظ سره ددنا ډیر زیات له مضبوط عرب ولوی السعید من وعز لغیره وی نیکبخت هغه دی چې هغه د بل چا نه نصیحت او بند واخلي هغه د بل چا ته وګوري په هغه سره راغلي د هغه عبرت واخلي چې دا خو سبا ما سره کېږي مولایون رحمه الله په مثنوي شریف کې چې یو علمي اعتبار نقل کړی دا خو چې داسې خبرې دي د علمي لطایف وي بیا علمي دنیا کې ورته علمي لطایف مولایون رحمه الله فرمایي چې یو ورځ د شعر لوبړې ته وې او مېدو ته وې چې راځي بشري کا ښکار وی بشري کا ښکار چې بشري کا ښکار لکه لاړ نو دیو خر چې دا ښکار او بل چې له ښکار او بل سویا کې ښکار نو د میلودا د ازمریو کې چې شابه د تقسیم اوس په منځ هغه ورته چې ته غټین د اخر ستاش او زله بیا ورته ما دستان دا غچې د سیو ته چې له زمان شو
او دا لوبړه ډیره وړه ده نو د دې چې دا سویا کا شو هغه چې د وراخ کو په منځ یې وشو کیسه ورته بیا یې دغه ته ویل لوبړې ته وی چې ته وی شو کا شابه هغه ورته وی چې سیب ته ویشته ساجد ته خود د څنګه بادشاہ دا یو بسار کې وخوري یو بغرما کې وخوري یو ناسودان او ته شابه دا انسان ته دا چا نه ځکړي ورته دا نو اوس د دې میرمن نه اوس مې د دې میرمن نه او بس ما سوي نو زمان دا نو مولای رحمه الله فرمایي چې ګورم دا ما لومړی د بل نصیحت حاصل نو دک شان السعید نیکبخت ده هغه من وعظ لغیره چې هغه نصیحت حاصل کړي د بل جانا نو قانون لا پکارو چې هغه د نږدې فرعونیان ورسره تیر شي د دین نصیحت حاصل کړي د دین نو روان دي عادیان سمودیان د دین نصیحت حاصل خدا څخه الله رب العزت فرمایي اولم يعلم آيات بوهنو ان الله يقينا الله رب العزت قد اهلك يقينا هلاك من قبل روان ذاتنا من القرون دومتنا من هغسوه هو اشد جبريل زياد سخت منه ذاتنا قوة وقوة واكثر لزياد جمعا فاعتبار جماعات سرا ولا يسأل وسؤال ونشكول عن ذنوبهم فكنا ذنوب بارك المجرمون كمجرماننا الله تدرنا